پرون مونږه او تاسو په وینډوز په اړه کې خبرې کړې چې وینډوز څه ته ویل کېږي، کوم وینډوز باید مونږ خپل کمپیوټر ته انسټال کړو، کوم یو زموږ د لپاره خدا او کوم نه ده. بیا مونږ د 7 باره کې خبرې وکړلې، د 8 په باره کې خبرې مونږ وکړلې او د 10 په باره کې او 11 په باره کې. خو دا اوس چې کوم یو مونږ او تاسو وینډوز وایو دغه وینډوز 10 ده، صحیح ده. وینډوز 11 چې کوم د لا پورا اناونس شوی نه ده صحیح، نو ځکه مونږ وینډوز 10 وایو. نو وینډوز 10 چې کله مونږ او تاسو خپل کمپیوټر چالان کو وی لګو، دا کوم بٹن چې دا کمپیوټر لګيږي دغه ته پاور بٹن وایي. څه ورته وایي؟ پاور بٹن. ابل معلومه هغه بٹن ده، بعضی کمپیوټر په دې سره کې بعضی سره کنه معلومه ده خو دا هغه ته ویل کېږي پاور بٹن. کله چې دا کمپیوټر چالان شي دغه سکرین تاسو ګورئ کنه دغه شانتي به دا کولېږي. نو اوس د دې په انوایرنمنت په اړه کې خبرې کوو. څه باره کې؟ انوایرنمنت وی چاپیریال ده. ان کله چې یو څوک راشي او د خپل کمپیوټر چالان کی نو دغه د کمپیوټر د سکرین د انوایرنمنت په څیر رقم دی. دا په درې برخو تقسیمېږي. یو ډیسکټاپ دی، دویم آیکنز دي، دریم ټاسک بار. ان کله چې یو څوک خپل کمپیوټر چالان کی داغه د کمپیوټر د انوایرنمنت یا د چاپیریال په درې برخو تقسیم شي. یو ډیسکټاپ د شاته تاسو ګورئ د مکمل وال پیپر شپه لګیدل دی، دا مکمل سکرین شي، دا مکمل تاسو لګیږي ډیسکټاپ ورته وایي. دلته ګور دا یو آیکن دی، دا یو آیکن دی، دا یو آیکن دی. موږ سره دا یو بل جوړ کوم فولډر، دا یو آیکن دی موږ سره نشي موږ سره آیکنز او دا لاندې پټه ګوري دی دا دیجه دا لاندې دیجه نه پوری دی ټول تاسو لګیږي ټاسک بار. څو ورغه شوي؟ ډیسکټاپ، آیکنز او ټاسک بار. ډیسکټاپ خو بس مطلب دا چې دا مکمل تصویر به مونږ پرېږدو، بعضې په خلک خپل تصویر پرېږدي، بعضې په تصویر هغه مطلب ګلان مران پرېږدي، بعضې په ماش به دا پرېښی دا مکمل سکرین د ډیسکټاپ وایي. د آیکنز چې کوم دي دا په دوه ډوله دي. دا آیکن دي که نه دا په څو ډوله دي؟ دوه ډوله دي چې یو ته ویل کېږي سیسټم آیکنز او دویم ته ویل کېږي یوزر آیکن. اوس دا وایو چې دا سیسټم آیکن کوم یو ته ویل کېږي او یوزر آیکن کوم یو ته ویل کېږي. اوس سیسټم آیکن هغه آیکن ته ویل کېږي چې هغه د کمپیوټر خپل وي، ان د کمپنۍ لخوا پکې وي. صحیح ده کنه؟ او یوزر آیکن هغه ته ویل کېږي چې هغه د کمپنۍ لخوا پکې نه وي، موږ او تاسو پکې ورچو. اوس په دې کې دا څلور آیکنز دي ما سره کنه، په دې کې څلور کې دا یو د پی سی دا د کمپنۍ لخوا دی، دا هر کمپیوټر کې دی وي. ریسایکل بین دا هر کمپیوټر کې وي. کنټرول پینل دا هم هر کمپیوټر کې وي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ سیسټم آیکن. سیسټم آیکن دوه خاصیتونه لري. یو خاصیت دا شو چې دا د کمپنۍ لخوا پکې، بل خبر دا چې دا ډیلیټ کیږي نه، که ډیلیټ شي واپس بیرته راځي، دایمي لپاره د کمپیوټر نه ختمېږي. او دا یوزر آیکن هغه ته ویل کېږي چې موږ او تاسو په کمپیوټر کې واچو. یعنی ما فولډر جوړ کړ، خو مخکې نه وکړ، ما فولډر جوړ کړ، یا ورډ پروګرام کې ما لیکل کړي فایل راوړل د ثبت کوم، یا یو ویډیو راغله مته د ورچوم، نو دا خو موږ او تاسو ورچول دي کنه. او بل خبر دا چې ډیلیټ دې دا واپس بیرته نه راځي. مقصد باندې پوه شئ. اوس راځو دې ټاسک بار ته. بیا ټاسک بار چې کوم دی په 5 برخو تقسیم شوی دی. اول چې کوم دی سٹارټ مینیو ده، دویم چې کوم دی سرچ باکس دی، دریم چې کوم دی کویک لانچ ایریا ده، څلورم چې کوم دی نوټیفیکیشن ایریا، او پنځم ته شو ډیسکټاپ وي یا ته پیک ایریا وي. زه به تاسو سکرین شاټ واخلم په تاسو ته خم چې دې کې هر یو نه خبره ته کما یو ده چې سٹارټ مینیو کما یو ده، سرچ باکس کما یو ده، نه پټه ده دا وګوره تاسو می ته واخست دا کومه څه شو؟ دا ګول دا سٹارټ مینیو شو. به تر دې نه سره دا چې شوم سره سرچ باکس، یعنی کلم چې اول سٹارټ مینیو څخه کار کوي، هر هغه پروګرام چې ستاسو په کمپیوټر کې انسټال دی او تغواړي هغه خلاص کی، نو سٹارټ مینیو ته براشي. په دې کې دنیا په څومره پروګرامونه چې تاسو په کمپیوټر کې شته ټول فولډر دلته پراته دي.
یعنی په دې کې به ګوري او کولاګه ده دویم سرچ کچر ته ته نوم زده او ته پیدا کولای نشي نو دلته بس ګرځمو جست کلیک وکا زه ته ماته پیدا کوم ورډ پروګرام نو WORD مول کراله کنه غلې خپل سرچ نو دغه سرچ باکس ویل کیږي بل خبره تردیز نه سٹارټ او راځو اور پسې تردیز پورې دینه خو نه غشي کوم دته ویل کیږي کویک لاونج ایریا سو څه وته وي کویک لاونج ایریا کویک وی تیز چټک ته ویل کیږي لانچ وی خلاصې دوه لانچ یعنی یو پروګرام په اس تیزی سره خلاصول سوال پیدا کیږي چې پروګرام دی نه څنګه خلاصي ها پروګرام اله دې نه سره خلاصيږي تر سوچ هغه پروګرام ته دلته 8 کی سره کم تغروسه طریقه ده د پټمو پیژندوس څلورم نمبر تر امدینه سٹارټ تر خبره دی پوری دا څه کومه ده نوټیفیکیشن ایریا نوټیفای وي خبرته یعنی د خبرتیا ساحه وځي ولې موږ دا غړې پلاس کو دا سات ولې موږ پلاس کو وخت ویژنو ځان خبرو ساتو نو ته ورشته کنهستا کوم لینګویج تا انتخاب کړشته کنهستا والیوم څومره دی آیا انټرنیټ ته کنهستا چارج څومره دی ټول موږ له انفارمیشن موږ تراکې نو ځکه ته نوټیفیکیشن ایریا وایي لاست نمبر چې کوم پنځم نمبر دی دا په الله شان ساحه دي ته ویل کېږي شو ډیسکټاپ یا پیک ایریا کله چې تاسو دا ماوس وی دا ماوس چې ګرځوم دي ته ویل کېږي پوینټر څنګه مته وي دا غش چې تاسو ګرځوم د پوینټر وي دا چې کله تاسو دی کونج تراولې او دی کونج کې راسي او دروي نو تاسو ته بچي وخی تاسو ته سکرین وخی هغه ډیسکټاپ تخی سوال پیدا کیږي دا ولې نه خي کنه او وجه څه ده زما په دې کمپیوټر کې ریکارډینګ شروع دی که خیر لیکل دی غاړه سره بلینګینګ سره نه بلینګینګ کوي دلته دا ریکارډر نه خرابل دا نو څه کدا نه خیرته چې دا ریکارډر ز سټاپ کما ریکارډینګ بند کړي ته وګوري دا مو چې تاسو څنګه تراوله ویډیو فقط کلیک باندې کوي فقط وی دروي تاسو ته به هر څه وګورئ چې ورته وخی ډیسکټاپ ورته وخی نو ځکه ته شو ډیسکټاپ ورته ولیکي دا نه کوله لږ څه سره او پیک ایریا مته وي پیک ایریا شيخه لکه مثلا غاټه منظر ده شاته غاټه او مېز کې شیشه لګېدلې ده دا منظر مکمل صفه نه کوي لږ شاته بخلق کوي نور به صفای خو لږ شاته په نسبت د عام او د سینما سي لږ خړه وي نو هغه ته ویل کی پیک کیږي نو دا هم کتر دا سو ریکارډینګ زرو سټاپ کوم تاسو به وخت مثلا پیک ښکاری خړ خونون دي ښکاری صحیح لګا شارټ کټ دی وینډوز کی پلس ډی څه شي وینډوز بٹن په ونیسي او ورسره ډی بٹن وینډوز بٹن دا ونیوي او ډی وره چیرته بدلما ډیسکټاپ دی بده کاربونت لما اوس ما هم ما په شارټ کټ باندې راوسته مو څه نه وړاګل وینډو بٹن په ونیسي دا پرې دی نه او डी वही बेहतर अब विंडो बटन में निवडला डी इन दा विंडो बटन मध्ये अवल निवडली कशी डी बटन मध्ये सी वही लास्ट मध्ये जी की दा विंडो बटन नुसतं प्रेम ते बघा वही सी डी बटन मध्ये बेहतर आहे दाई शॉर्टकट शो होता सही शो दा शो मुसरा तर द टास्क बार खबर उसलान ने उसो सवाल लिखली दी हाउ टू एड अ प्रोग्राम इन क्विक लॉन्च एरिया څنګه کولای شو چې یو پروګرام موږ د کویک لانچ ایریا کې سوکو 8 راولو ځکه چې اسانه سره شي کولاو شي دا ټول به زه ختم کوم واپس به بیا راولم دا کویک لانچ ایریا دوه کارونه کوي یو خدا کار کوي کنه کلم چې زه یو پروګرام چې زه کلم کولاو کوم ته به دا آیکن راشي چې دا فرعال برحال شي فعال لري کولاو لکه مثال زه غواړم کیلکولیټر خلاص کړم ورخه ورلاندې بل خشتا ور راغله دغه معلومیږي چې وګوره کیلکولیټر څخه شری خلاص دی نو د دې کې وسنګ یو پروګرام اډ کوو مونږه اولی اډ کوو ځکه ځینې څه پروګرامونه کنه دفتر کې مونږه کار کوو او دفتر کې د څه پروګرامونه چې هغه زموږ هر ورځ پکاريږي 15 منټه پس په پکاريږي یو منټ پس په بار پکایيږي نو څه په تر څو هغه پس د سٹارټ بٹن راځم او د بار ګورم نو ډېر زیات مشکل ده نو زه به څه کارو کوم هغه پروګرام بچر تراولم د کویک لانچ ایریا ته راولم لکه مثال زما پکاري کیلکولیټر ډیر زیات په پکاري فار ایگزامپل نو تاسو بلار چې د سرچ کې بولی کوي چې CALC جست دا بولی کوي بر کیلکولیټر راغلی کنه راغلی په دې باندې بر رائټ کلیک کی چې کلم د رائټ کلیک خو پیژنې موس نه دا بٹن
دا لیفت ته رائټ رائټ به کلیک کی سجل ته بچي واخلي پین ټو ټاسک بار ګوره جست کلیک وکا حاضر لګنه وګوره اوسې چې کلم دې ضرورت راتلو کلیک کوا ولاو شو کنه خپل استفاده دی وکړه بیرته بند ورک شو لاندې اوس مشتري چې به په کار ته نو سترش مرش ته ضرورت نشته د چرته تک تا بس هم د تکلیک او کلاوی کې هم د تکلیک او بیرته بنديږي نو دا شانتي بل پروګرام ته اډ کولای شي زرا اصل لکه مثال بل پروګرام ز اډ کوم دلته کې لکه دا ایکسل پروګرام نو رائټ په کلیک کما رائټ کلیک او چې په واخله مور ته بلار شمه او د سلیکټ دی پین ټو ټاسک بار او را لګنه نو په دغه طریقه باندې موږ کولای شو چې یو پروګرام سوکو کویک لانچ ایریا ته اډ واپس کې یو تاسو غواړئ دا پروګرام زما نه دی په کار نو ختميږي څه رقم ته نو ته په رائټ په کلیک کې چې لیکل دي ان پین فرام ټاسک بار نو ایسته به ختم شي صحیح شو کنه نو دا طریقه کار شو دا اډ کول ها دلته بعضی وخت کې داسې حساب وکنه چې دا د ډیسکټاپ دا په ډیسکټاپ باندې دا د پی سي ریسایکل بین کنټرول پینل دا نه څه شي نه لکه فار ایگزامپل ډیلیټ بٹن می والا ډیلیټ شو کنه ډیلیټ شو نه دا نه ډیلیټ کی دا به د سټینګ نه ختمو او بس د څه کارو کوم کنه که چېرته تغواړي مثال په دې ځای کې کمپیوټر هم پروت دی ریسایکل بین هم پروت دی کنټرول پینل هم پروت دی هغه سیستم آیکن شي کوم دي ته پرتيري او غواړي ختمي نو څنګه ختميږي نو رائټ به کلیک وکي را به چېرته پرسونلایز ته بلار شي او پرسونلایز ته چې کله راغلی ته به وګوري تیمز شته کنه تیمز باندې به کلیک کړئ ته تبراشي وګورئ لیکلي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ په دې باندې به کلیک کړئ دا غیر ورسته بده تراشي ګوره دغه ټیک مارک چې څومره ټولې لګېدلې کنه او دا دی اوکې کړئ هغه آیکن به ټولې دلته موجود وي کني غواړي ختمه نو راشه چرته پرسونلایز تا د پرسونلایز نو ورسته ام دې سیټ تراشه د تیمز تا په دې باندې کلیک کی د تیمز نو ورسته باندې تراشه چرته ډیسکټاپ آیکنز تراشه کلیک کا بیا راشه دا کوم چې ضرورت نه دی ختمه یا ټول ختمه ټول نه ټیک مارک لري کی کوم دی پکارو ټیک مارک ورته پرې دی زما نتورک نه دی پکار او زما یوزر فایل نه دی پکار زما په قدادري پکار دی جست اوکے بٹن به وحیدا به کلوز په اوس ګورا لګرانه خبره کوي کی دا ورپسې لاندې نو سره کوم تکولې شو چې په ډیسکټاپ باندې آیکن راوړو او څنګه ختم صحیح شو ها پاپ اپ مینیو ستوي او کویک اکسس مینیو ستوي لیکي کله چې زه رائټ کلیک په ډیسکټاپ باندې وکم د سره یو لیست راکولاوي دي ته لیکيږي پاپ اپ مینیو څه شي ورته وای پاپ اپ مینیو ورته وای او کله چې زه په دې سٹارټ مینیو ته راشم د سٹارټ مینیو ته په دې باندې رائټ کلیک کوم کوم کلیک وکم رائټ کلیک وکم دې سره هم یو لیست راکولاوي داسې چې دې ته ویل کېږي کویک اکسس مینیو لن نومي چې کوم دې کیم دې شری کیم کې کیو ا ام او پورا نومي شری کویک اکسس مینیو کویک وای چټک تیز ته اکسس وای لاسرسي ته مینیو وای لیست یعنی د یو لیست یو پروګرام ته په اسانۍ سره لاسرسي لري یعنی زر کولای شي شارټ کټ دې د کویک اکسس مینیو دا وینډوز بٹن به ونیسي تاسو او دا ایکس بٹن به وهي راوړل ګور بیا وینډوز بٹن میونی ولا ایکس د شارټ کټ زه تاسو ته په سکرین باندې وښیم دا وینډوز بٹن پر ریکارډینګ کې مراشي تاسو ته وپیژنئ دا وینډو بٹن دا نه خايني وینډو بٹن مې نیولې ده کنه ایکس وګوره څه شي مقصد باندې پوه شئ نو دا شمو سره د دې باندې خبره خلاص موږ د انوایرنمنت خبره اوس غواړو چې کمپیوټر شټ ډاون کړم سو کما شټ ډاون یې کوم مختلف طریقې دي یو طریقه خدای چې د کویک اکسس مینیو په ترو باندې تکول شي چې کمپیوټر سکی شټ ډاون کی بند کی ګوره رائټ په کلیک کیږي کی چرته بلای شي شټ ډاون او ساين اوټ ته بلای شي سمون بغلی کی شټ ډاون دې سره کمپیوټر مکمل طور سره سکیږي باندې نو تاسو چې کوم کمپیوټر بندوي په دغه طریقه باندې بندوي کچرته او دغه طریقې نه بندوي نو تاسو په کیبورډ کې د الټ بٹن دا باندې سي ا ال ټي په لیکلي دي د براش اف سلور بٹن به وهي د الټ بٹن په تپرې دي اوس براش کوم بٹن به وهي انټر ګورا alt button उमें वाला F सलोर बटन
Alt F4 बटन अब एंटर बटन نو دې سره شې شو غره د لیکلي شټ ډاون اوس تاسو کمپیوټر مکمل تو سره بنچ Alt بټن F4 بیا څه شي انټر خو یو بل طریقه هم د ځان سره همداسې زده کوي طریقه دا ګرانه خو ځان سره زده کوي دا سره کوم تر یو کس وایي چې د څه کارو کا زه چې کله کمپیوټر باندې ما رائټ کلیک کوم او بیا دلته راځم بیا دلته کلیک کوم دا ماته ګرانه ده یا مثال Alt بٹن او F4 بٹن زه هم او بیا انټر وهم دا ماته ګرانه ځکه دا باز وخت کار نه کوي صحیح ده نو د څه کارو کته یو شارټ کټ غونډه مالا جوړ کا چې په ډیسکټاپ باندې پرو دي چې کله زما ضرورت بس دوه کلیک په وکما کمپیوټر مې څه شي بنشي نو دا غي د لپاره به ته رائټ به کلیک کی را بشي نیو نه پس پچرته لاشي شارټ کټ باندې به کلیک کی دلته به تاسو غو کوډ ولیکي څه ولیکي کوډ ازه وزرا زوم کوم ته د ښکاری ته او ولیکي چې شټ ډاون سپیلینګ بایټ صحیح وي به راځي شي فاصله بٹن دی سپیس بیا ماینس اس بیا سپیس ماینس टी سپیس بیا صفر دا کوډ بس دا کی راسي کچته سپیلینګ هم غلط ورکو بٹن نه جوړیږي شارټ کټ نه جوړیږي کچته سپیلینګ هم صحیح لیکلو خو سپیس هم نو ورکړي بٹن جوړیږي خو کار راوي نه کوي لکه مثال ته ولیکل شټ ډاون سپیس د باندې ډایرکټ ولیکل منفي اس نو بٹن به جوړ شي خو څه بکیږي کار راوي نه کوي منفي دا منفي ام بل مربي منفي ارسب بٹن مرتبه کې صحیح ده کنه خردي اوس معنا سره شټ ډاون نو مطلب باندې کا منفي اس ما اس مطلب شټ ډاون منفی टी نه مطلب ټایم وخت ان څومره وخت پس دا کمپیوټر بنشي نو ما تاسو ولیکل صفر ان ثانیه ما خلا چې کلیک کیده بس باندې ورشه سبو کی نیکسٹ اور ګورځ دا شټ ډاون نه دا ان لري کوم دا سپیلینګ غلطو مو ورلا استاد دا وخت دی او ته پینځه دی ورکړه نو مطلب ثانیو په حساب باندې اخري سکندونو په حساب باندې که پینځه دی ورکړه پینځه ثانیه واخلي که شپته دی ورکړه شپته یو منټ پس واخلي که یو ورشل دی ورکړه 2 منټه پس به بنديږي صحیح ده کنه اوس کو نیکسٹ هم وره سوي with the file shut down cannot be found دا shut down spelling غلط دی وایي کله چې تاسو پکې را ان اضافه کما صحیح شوز کنه ګوره نیکسٹ سنو مرله ورکه نو مستعفه خلا اول ورکه فینیش باندې کلیک یو آیکن راغلی بس دا د تحقیق دا کله چې د کمپیوټر بندولو په دې باندې دوه کلیک کوا بنديږي وا خدای ډېر بد ښکاری وته وګوره ها نو دې لپاره وتا رائټ په کلیک کې دی باندې لاندې براشه دي چې پراپرټیز باندې ورا کلیک وکي او به بدل تراشي شرطه د دې لیکلي چینج آیکن شته کنه شته په دې باندې کلیک کی دا به اوکې کې ځکه یو شکل له خوښ کړي کی کوم آیکن له خوښ دي عموما د شټ ډاون د پردا آیکن استعمالي کی ته بل انتخاب کړه کمپیوټر انتخاب کړه دا انتخاب کړه دا انتخاب کړه دا فولډر انتخاب کړه ما دا انتخاب اوکې وین اوکې بس دې باندې دوه کلیک غوښتا کمپیوټر باندې کی مقصد باندې پوښتنه نو دا موږ سره موږ نیواز نن سو کړل د وینډوز 10 انوایرنمنت موږ وایو